نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هر قسم حمد و ثنا د الله وحده لا شریک دپاره چې هغه زمونږ خالق مالک او رازق دی، او لا تعداد بے شمار درود او سلامون استاسو او زمونږ په پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ذات اقدس باندې. الله رب العزت په دې دنیا کې انسانان آباد کړل، د آدم علیه السلام نه واخله د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تر آخري امتی پوری. الله رب العزت چې دا انسانان په دې دنیا کې آباد کړل، نو بیا د دوی دپاره یو طریقه، څه اصول، څه قواعد، څه ضوابط هم جوړ کړل چې هغه ضوابط، هغه قاعدې، هغه اصول چې څنګه وخت تبدیلېدو، د هغه وخت د تبدیلېدو سره هغه شانتي هغه قواعد، هغه اصول هم تبدیله کېدل. لیکن چې کم مبادی اصولو لکه د الله رب العزت باندې ایمان، د الله رب العزت سره شرک نه کول، د الله رب العزت په کتابونو باندې ایمان راوړل، د هغې نه انکار نه کول، د الله رب العزت چې څومره رسولان دې دنیا ته رالیږل دي په هغو باندې ایمان، د هغو انکار نه کول، د الله رب العزت په فرشتو باندې ایمان، هغې نه انکار نه کول، دغه شانتي د قیامت په ورځ باندې ایمان، د هغې نه انکار نه کول، د تقدیر ښه او بد باندې ایمان، د هغې نه انکار نه کول، مړه کېدل په دې باندې ایمان، بیا الله رب العزت راجندي کوي په دې باندې ایمان، د قیامت ورځ به الله رب العزت حساب و کتاب اخلي په دې باندې ایمان. دا هغه سي اصولو چې دا د آدم علیه السلام نه واخله زمونږ آخري پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پورې دا نه دي تبدیل شي. دې ته مبادی اصول، اولني اصول، قواعد، ضوابط چې لازم دي، دا د یو دین کې هم نه دي تبدیل شي. تبدیلی چې راغل د هغه په فروعاتو کې راغله. په فروعاتو کې مطلب چې په یو د شریعت کې به یو کار هغه جایز و لیکن په بل کې هغه لازم شو، په یو کې چې په هغه کې سختی وه په بل کې هغې نه هغه سختی لر کړلی شوه. لکه د موسی علیه السلام امت یا د دې نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي، د هغو دپاره مال غنیمت، مال فی خوړل جایز نه و. چې کله به هغو د یو قوم، د یو ګناهګاره، د کفار سره جنګ وکړو، نو د هغو نه به چې کم هغو مال لوټ کو، هغه مال به یې ترې واغست، نو هغه دو دپاره جایز نه وه چې دو خوړلی وي، دو ځان له خپل په استعمال کې راوستی وي، خپل فایدې ترې اخیستی وي، دا نه وه. بلکې په یو میدان کې به کېښودلی شو، یو اور به راغی، هغه د دو مال غنیمت یا د دو هغه صدقه، د دو هغه زکات چې شوی هغه به یې ختم کو، مطلب دا قبوله شو. دا په هغه شریعت کې منع وه. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د امت دپاره په شریعت کې دا د خلقو دپاره جایز شوه چې تاسو دا خپل په استعمال کې راوستی شئ، دې نه فایده اخیستلی شئ. دغه شانتې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت کې چې کم یو انسان تشی بول، ړوکې بول وکړي او د هغې هغه قطرې د هغه په کپړو باندې ولګي، نو هغه انزل دي. لیکن د دې نه مخکې چې کم امتو په هغې کې به چې تشی بول که په کپړه باندې ولګېدل، نو هغه ځای به بیا کټ کولو، دا په هغو کې سختی وه. نو لہذا داسې په فروعاتو کې تبدیلی راغلی ده چې تاسو داسې طریقه په دې طریقه وکړئ، یا طریقه ولا بدل کړه ده، یا یو بل دغه دا راغلی. لیکن د ټولو انبیاء کرام علیهم السلام چې هغه اصل مقصد و، هغه اصل مقصد دا و چې الله رب العزت پیژندل، الله رب العزت چې کم کتاب، کم صحائف د دنیا ته نازل کړي، د هغې مطابق خپل عمل کول، د هغې نه ماسوا اخوا دیخوا یا نور طریقې لارې اختیارول، هغه د ګمراهۍ ذریعه جوړېدی شي. نو لہذا ټول انبیاء کرام دغه طریقه اختیار کړې ده تر دې پورې چې آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم راغی، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغو ته هم دغه طریقه وښوله، او د هغې نه پس صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دغه لاره اختیار کړله او زموږ پورې راورسوله. دغه شانتې تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، فقها، دا ټوټل دغه لاره اختیار کړل او دغه لاره موږ ته راورسوله. نو اوس منګه که د صحابه کرامو لاره نه اختیارو، د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کم منهج دی هغه نه اختیارو، د هغې نه ما سوا موږ بله لاره اختیارو، یا په یو بل
پیر پسې روان یو، یو بل امام پسې روان یو، یو بل عالم پسې روان یو، یو بل مجتهد پسې روان یو، که د هغه مجتهد خبره، که د هغه عالم خبره، که د هغه پیر خبره د قرآن سره میچ وي، د قرآن مطابقت کوي، نو دا د هغه عالم خبره موږ ونه منله، در اصل موږ هغه قرآن او حدیث ومنو. او دغه شانتي قرآن او حدیث موږ ته حکم راکوي چې تاسو د الله رب العزت اطاعت وکئ، ورسره د هغه د رسول اطاعت وکئ. که ستاسو په یو خبره کې اختلاف راغی چې کوم تاسو ته ستاسو عالم وښوله، که د هغه خبره کې اختلاف نه د قرآن او حدیث مطابق وه، نو تاسو د هغه عمره خبره هم منلی شئ. که چېرې ستاسو یو اختلاف راغی، نو بیا په اختلاف کې تاسو څه کوئ چې هغه مسله تاسو د قرآن او حدیث طرف ته واپس وګرځوئ. په قرآن او حدیث کې د هغه مسلې تلاش وکئ، هغه صحیح مسله چې د هغه ستاسو په مخ کې راشي، نو بیا هغه صحیح مسله ومنئ، او چې هغه اختلاف دی هغه اختلاف پرېږدئ. دا زموږ د ایمان تقاضا هم ده، او قرآن او حدیث هم موږ نه دا تقاضا کوي، الله رب العزت هم موږ نه دقه غواړي. نو اوس موږ په دې ټیم کې موږ کومه لاره اختیارو، موږ کوم طرف ته ځو؟ موږ خپل د مجتهد، خپل د امام قول منو، که موږ قرآن او حدیث طرف ته رجوع کوو؟ که موږ د قرآن او حدیث طرف ته رجوع وکړله، نو موږ کامیاب یو. که موږ د قرآن او حدیث طرف ته رجوع ونه کړله، نو بیا موږ نشو کامیابه کېدلی. او دغې دپاره الله رب العزت یو شریعت نازل کړی دی. که اوس موږ د مذهب شاته روان شو، هغه مذهب چې د هر امام ولی نه وي، هغې ته موږ شریعت نشو ویلی، ولې په هغې کې د دین ټوټل احکام نه دي موجود، د دین ټوټل اصول پکې نه دي ذکر، د دین ټوټل قواعد پکې نه دي ذکر، د دین ټوټل ضوابط پکې نه دي ذکر. ها څه لږ لږ مسائل، څه لږ لږ اصول، څه لږ لږ قواعد، څه لږ لږ ضوابط پکې خامخا ذکري، لیکن کلي طور باندې نه دي ذکر. او بیا چې کم هغه مذهب دی، هغه مکمل د اسلام رهنمایي نه کوي، بلکې هغه مذهب خپل د امام د اقوالو رهنمایي کوي. هغه مذهب چې دی خپل د امام د اقوالو ارد گرد چکر وهي، شاوخوا یې ګرځي، د هغې نه ما سوا بل طرف ته نه ځي. ځکه خو چې کله د یو بل مذهب والا نه چې یو انسان یو مسله تپوس کړي، نو هغه مذهب والا ورته فرمایي چې زمونږ د مذهب مطابق خو دا مسله داسې ده، زمونږ متقیانو، زمونږ پرهیزګارانو، زمونږ علما، زمونږ فقها مسله داسې پیش کړې ده، لیکن په فلاني مذهب کې دا مسله داسې ده. هغه دا هم بیانوي. ولې دا بیانوي؟ ولې چې دلته په منځ کې د دوی رای مختلفه شوه، په منځ کې اختلاف راغی. قرآن آیت یو دی، حدیث اقا دی، لیکن د هغو په منځ کې د هغو فهم جدا شو، هغه ته جدا معنا اخذ کړه، هغه ته جدا معنا اخذ کړه. نو لهذا ځکه د هغو په منځ کې دا دوه اختلاف پیدا شو، او د دې اختلاف په وجه خلق ولګېدل چې هغه جدا جدا مذهبونو صورت اختیار کو. دلته د مذهب جدا شو، هلته د هغه مذهب جدا شو، هلته د هغه مذهب جدا شو، هلته د هغه مذهب جدا شو. نو اسلام موږ ته د مذهب تابعدارۍ په باره کې حکم چرته هم نه دی راکړی. موږ چې مکمل قرآن مجید راواخلو، د هغې مطالعه وکړو، نو په قرآن مجید کې یو ځای کې هم الله رب العزت دا نه دي فرمایلی چې تاسو دی د مذهب مطالعه وکړئ، یا د مذهب شاته روان شئ، مذهب ومنئ، یا د یو امام چې کم اقوال، کم افعال دي، کم افکار دي، کم اجتهاد یې کړی دی، تاسو هغه راواخلئ او په هغې باندې عمل شروع کړئ. مکمل قرآن او حدیث تاسو پرېږدئ. یو ځای کې هم الله رب العزت دا حکم نه درکړی چې چېرته هم حکم ورکړی دی. الله رب العزت دغه ورکړی دی چې تاسو دین اسلام خپل کړئ، تاسو د دین اسلام مطابق عمل جوړ کړئ. ادخلوا فی السلم کافه، اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. دلته الله رب العزت د مذهب د هغې اختیارولو بالکل ذکر نه دی کړی. دا صرف زمونږ د خلقو یو د اختلاف نظر د وجې، د کم فهمۍ د وجې مونږ داسې لارې اختیار کړي دي چې دین مې جدا کړی دی، مذهب مې جدا کړی دی. نو لهذا موږ له پکار ده چې موږ د دنیا ته راغلي صرف د دین د خپلولو دپاره راغلي، د بل شي د خپلولو دپاره نه یو راغلي. ځکه الله رب العزت هم په دې آیت کې فرمایي چې ما تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو مې په یو واضح امر په شریعت باندې مې ودرولی. نو لهذا اوس پکار داره چې تاسو د شریعت تابعداري وکړئ، د شریعت ما سوا چې نور خلق خپل د اهوا د خواهشاتو مطابق خبره کوي، یا تاسو ته وایي چې هغه خپل کوي، د هغې تابعداري مه کوئ، ولې هغو کم فهمه دي، د هغو عقل کم دی، هغو نه دي خبر. الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې دا حکم ورکوي، مطلب دا نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من ذلک د بل چا لاره اختیار کړه، نه، بلکې الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په ذریعه منګه خلق پوهه کوي چې یو نبی ته دا اجازت نشته چې هغه د دین
چې کم الله رب العزت نازل کړی دی هغه دې پرېږدي د هغې نه ماسوا دې بل طرف ته لاړ شي د یو بل سړي فکر دې راواخلي د یو بل سړي رای دې راواخلي د یو بل سړي اجتهاد دې راواخلي چې یو نبي ته دا اجازت نشته او که نبي دا کار وکړي نو د هغې د وجې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه اعمال بربادېدي شي یو نبي ته هم دا اجازت نشته نو بیا د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم امتی بالاولا د هغه دپاره دا جایز نه دی بلکې د هغه دپاره لازم ملزوم دا ده چې صرف قرآن او حدیث دې خپل کړي په دغه لاره دې روان شي دا د صحابه کرامو منهج دا د سلف صالحینو منهج دا د تابعینو منهج دا د تبع تابعینو منهج چې کله دا 3 صدیانې تیرې شي دي موږ د تاریخ مطالعه وکړو د 3 صدیانو نه پس چې کله دا 3 صدۍ نیمې پورې راورسېده د دې نه پس اختلافات شروع شو په دې نه پس خلکو خپل افکار راوښکل دې نه پس خلکو په دین کې خپل رای راوسته دین خپل د رای یو میدان جوړ کو د جنگ میدان جوړ کو تر 4مه صدۍ چې نصف پورې دا رارسېده نو په هر ځای کې چې موږ ګورو مختلف مذاهب جوړ شي یو نه مختلف مذاهب نن سبا خو موږ صرف 4 مذاهب پیژنو چې یو مذهب شافعي دی مذهب مالکي دی مذهب حنبلي دی مذهب حنفي دی دغه شان دی مذهب جعفري دی دا مختلف مذاهب لیکن په هغه وخت بیا مختلف مذاهب جوړ شو په یو ځای کې یو کلی کې یو مسجد کې امام ناست د هغه مذهب جدا دی په بل کلی کې بل امام ناست د هغه مذهب جدا دی بلکې د قرآن او حدیث نه خلاف به هغه مسلې مسائل بیانول نو دا د هغه د 3مې صدۍ د نیمې نه دا مسله شروع شو او په 4مه صدۍ په نیمې کې دا عروج ته ورسېده نو لهذا دین جدا شو او مذهب جدا شو د هغې نه پس چې بیا کم دفاع کوونکي وو چا له پانسي ورکړلی شوه څوک ووهلی شو څوک په جیل کې واچولی شو د چا ته کم تکلیفونه ورسېدل چا ته کم تکلیفونه ورسېدل چې نه ته به د دین خبره اوس نه کوې ته چې صرف خبره کوې د مذهب خبره به کوې لهذا هغه وخت دا فرق شروع شو نو لهذا اوس موږ له پکار ده چې الله رب العزت دا دین موږ ته نصیب کړی دی موږ دغه فرق په خپله ختم کړو د قرآن و حدیث چې کم انسان په عربی باندې پیږي هغه دی راشي د قرآن و حدیث مطالعه دی وکړي په یو آیت کې یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو صحیح حدیث کې څوک دا نشي ثابت کولی چې الله رب العزت ته حکم ورکړی چې تراشه مذهب خپل کا د مذهب په مقابله کې الله رب العزت د دین دپاره شریعت لفظ هم ذکر کړی دی د دین دپاره اسلام لفظ هم ذکر کړی دی نو موږ له پکار ده چې دغه شریعت چې په الله رب العزت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دپاره مقرر کړی نو لهذا موږ له هم پکار ده چې موږ هغه خپل کړو د هغې نه ماسوا بل شي خپل نه کړو که د دې نه ماسوا موږ بل طرف ته لاړو نو بیا موږ کامیابه کیدی نه شو بیا موږ خپل خپې په خپله ماتې کړلې بیا موږ په خپله د ځان دپاره کنده جوړه کړله بیا موږ په خپله ځان هغه کنده کې غورځو لکه یو ړوند انسان دی چې هغه کله یوازې په لاره رواني نو دی خپل احتیاط کوي چې لاسونه داسې اخوا دېخوا خوځوي چې زه کله داسې یو د شي سره ټکراو نشم د هغې سره زه اونه لګم زه زخمي نشم او چې کله د بل انسان رهنمایي کوي بل انسان د ده سره نو دی بلا خطر د هغه پسې شاته روان ولې مخکې مانه یو هغه انسان روان دی چې د هغه سترګې شتې د هغه سترګې کار کوي هغه یو شی پې ایني نو لهذا د هغه په اوږې باندې لاس کښېني دی دغه شانتې د هغه سره روان شي او که دغه روغ انسان هم په کډي کې غورځېږي نو د اړوندو سره هم بلا شبه غورځېږي لاړ شي که ته وغورځېږي په دغه ځای کې ډوب شي لهذا موږ له هم دا پکار ده چې موږ ځان ړانده جوړ نه کړو موږ په قرآن او حدیث الله رب العزت زموږ دپاره نازل کړي د بل چا دپاره خو نه دي نازل کړي چې یو میږی راپاسي هغه قرآن حدیث زده کړي یو بل مخلوق د الله رب العزت راپاسي هغه قرآن حدیث زده کړي نه هغه نه قرآن او حدیث زموږ دپاره الله رب العزت لازم کړی دي موږ دې بیا دا ونه ویږو یاره چې زما عقل کمزوری دی یا زما عمر ډېر زیات تیر شو زه نشم زده کولی زه کمزوری ما زه دا یم نو موږ اول دا لغونته کې سوچ و فکر وکړو چې الله رب العزت په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې صلیخ کاله چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر شو الله رب العزت د جبرائیل السلام په ذریعه وحی نازله کړله او په هغه نبی چې الله رب العزت هغه له په قرآن مجید کې چې لقب ورکړ دی هغه لقب دی امی مطلب ویل او لیکل چې د چا نه زده ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار د جبرائیل علیه السلام سره تکرار کیږي چې ما انا بقارئ ما انا بقارئ هغه وایي اقرأ نبی صلی الله ما انا بقارئ چې زه نشم ویلی زه ویلو والا نه یم زه د لیکلو والا نه یم زه نشم ویلی بیا هم هغه فرمایي نو الله رب العزت دا موږ دپاره دلیل جوړو چې انسانه ته چې ووایي زما عمر زیات شو دین اسلام کې د عمر د زیاتوالي یا د کموالي څه لازمي حصه نه ده چې ستا عمر زیات شو نو ته بیا دین مه زده کوه ستا عمر کم نو ته دین زده کولی شي ستا عمر دلته راورسېد نو ته دین زده که دا زموږ یو کنسپټ دی زموږ یو نظریه ده چې موږ جوړه کړې ده چې دومره کاله کې به ته دا کار کوې دومره کاله کې به ته دا کار کوې دومره کاله کې به ته دا کار کوې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وګورو چې عمر رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله کشر دی 2 کاله تې وړوکی دی مطلب چې عمر ابوبکر صدیق رضی الله مسلمان کېږي نو عمر 38 کاله دی هغه ټیم کې هغه دین
زده کوي، د دین ټوټل احکام زده کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د طالب العلم په رقم کینی. د ارقم رضی الله تعالی عنه کور یو مدرسه جوړیږي، په هغه کې د صحابه کرام راځي، په دې کې بوډاګان دي، په دې کې ځوانان دي، په دې کې دا ټول ناس دي او دین زده کوي. نو لهذا زمونږ دا عذر بالکل ختم شو چې اوس خو زه غټ شیم، اوس خو زه نشم زده کولی. نه، چې تر څو پورې په انسان باندې مرګ نه راغلی تر هغه پورې به دا انسان دین زده کوي، په دې دین باندې به عمل کوي، دا دین به خپلوي. نو الله رب العزت د دې انسان نه کامیاب کیږي، الله رب العزت دا انسان کامیاب کوي، الله رب العزت د دې انسان نه خوشحاله کیږي. چې تر څو پورې موږ دا لاره اختیار نه کړو، داسې طریقه اختیار نه کړو، نو بیا موږ نشو کامیاب کېدلی. په دین باندې به موږ نه پیږو. او الله رب العزت په دې علماو کې هم قسم داسې نه چې هر عالم چې دی هغه د قرآن او حدیث علم شته هغه بالکل صحیح عالم دی. نه، بلکې شیطان هم علم حاصل کړو، لیکن هغه چې کله خپل رای اختیار کړ نو تباه و برباد شو. ځکه هغو علما کرام فرمایي چې تاسو به هم د علما کرامو د خبرو تحقیق کوئ، هغه نه هم غلطي کېدلی شي، هغه هم خطاکار کېدلی شي. ځکه خو الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې چې د قیامت په ورځ چې کم 3 کسان الله رب العزت به راغواړي او هغه 3 کسانو په وجه به الله رب العزت د جهنم اور تیزوي، هغې له به ګرمایش ورکوي. په هغو کې یو عالم هم د موږ دې ته هم سوچ وکړو چې ټول عالمانان دا نه دي چې هغه بالکل نیک دي، هغه بالکل صحیح دي. نه، علما کرام نه هم غلطیانې کېدی شي، علما هم په تکبر کې راتلی شي، ولې دا هم انسان دی. موږ هغو له د فرشتو مقام ورنکو، موږ هغو له د انبیا کرام مقام ورنکو چې زه د هغه قول راخلم، د هغه فعل راخلم، د هغه اجتهاد راخلم، د هغه رای راخلم او راخلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقابله کې اقدم او دا ویم چې ټیک شو دلته خو قرآن او حدیث دی، دا د قرآن او حدیث خبره ده، لیکن دلته زما د امام قول دا دی، زما د عالم قول دا دی، زما اجتهاد دا دی، زما رای دا ده، زه دا اختیاروم. نو لهذا موږ خپل لغونته کې سوچ وکړو، غور و فکر وکړو چې زه خپل دا قول د چا په مقابله کې راخلم، زه خپل دا فعل د چا په مقابله کې راخلم، زه دا خپل قول له کم حیثیت ورکوم. موږ دې ته لغونته کې سوچ وکړو، لغونته کې غور و فکر وکړو. د هغې نه پس موږ بیا نتیجې طرف ته راتلی شو چې زما قول خطا کېدی شي، زما قول صحیح کېدی شي. د امام مالک رحمه الله تعالی نه تپوس وکړلو شو چې موږ ستا قول اختیار کړو که اختیار نه کړو، ستا قول غلط کېدی شي که صحیح کېدی شي. نو هغه ورته وفرمایل چې زما قول کې غلطي راتلی شي، د امام شافعي په قول کې غلطي راتلی شي، د بل امام په قول کې غلطي راتلی شي، هغو نه غلطي خامخه کېدی شي. لیکن چې کم په دې قبر کې پروت دی، یعنی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه قول چرته هم خطا کېدی نشي. تاسو د هغه قول اختیار کړئ، تاسو د هغه فعل اختیار کړئ، تاسو د هغه په نقش قدم روان شئ. نو لهذا موږ له هم دقه پکار ده چې موږ په دین کې خپل رای پریږدو، موږ په دین کې خپل اجتهاد پریږدو، موږ په دین کې نوي مسایل چې کم راځي، ها په قرآن او حدیث باندې کم انسان عبور لري، یو مسله داسې راغله نو د قرآن او حدیث به موږ بنیاد جوړ کړو، هغه مسله په هغې باندې حل کړو. لیکن چې زه کله په قرآن او حدیث باندې عبور نه لرم، زما د قرآن او حدیث د یو آیت معنا نه دی، د حدیث یو مفهوم ماته نه دی معلوم، د هغې ماته صرف او نحو دا شیونه ماته نه دي معلوم، نو لهذا بیا ماله پکار ده چې زه په هغه دین کې خپل رای اختیار نه کړم. که ما په دې دین کې خپل رای اختیار کړله نو بیا زه ګمراه کېږم، بیا زه تباه کېږم، بیا زه بربادېږم. ځکه الله رب العزت په قرآن مجید کې په احادیثو کې داسې ډېر بېشمار مثالونه په موجود دي چې د قیامت پر ورځ یو انسان راځي او خپل په لاسونو به چکونه لګوي، په دې باندې به غاښونه لګوي، کاش چې ما د دې فلانکي انسان مرګرتیا نه وی کړې، زه په ده پسې نه وی تللی، ما د ده لاره نه وی اختیار کړی، نو اوس به زما دا مقام نه و، اوس به زه دلته نه وم، ما به د دغه انسان شاته نه وم. او دغه شانتې راځي چې د قیامت پر ورځ به قرآن مجید کې دا آیت دی چې الله رب العزت به اعلان وکړي چې د چا کم امام دی د هغه امام سر دی لاړ شي، ټول خلق به لاړ شي، لیکن یو ډله یو خلق به پاتې شي. نه الله رب چې تاسو ولې نه ځئ؟ هغه فرمایي چې زموږ امام خو محمد صلی الله علیه وسلم دی، زمونږ امام خو محمد صلی الله علیه وسلم، خو د هغه تابعداري کړې، موږ خو د هغه پیروي کړې ده، او د هغه پیروي موږ په څه وجه کړې چې الله رب العزت تا حکم را کړی دی. نو د حساب کتاب به هم د هغو سره کیږي. لهذا موږ له هم دا پکار ده چې موږ ځان په هغه ډله کې شامل کړو چې هغه ډلې په باره کې الله رب العزت په قرآن او په احادیث کې بشارتونه ذکر کړي دي. په قرآن او حدیث کې الله رب العزت د هغو دپاره د انعام ذکر کړی دی، اکرام ذکر کړی دی، او د قیامت ورځ الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه هغو له حوض کوثر اوبه ورکړي. نو لهذا موږ له پکار ده موږ هم د هغو لاره اختیار کړو. د الله رب العزت نه دعا غواړم چې الله رب العزت موږ له په قرآن او حدیث باندې د عمل کول توفیق راکړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.